درې نسخې بیان کی. یو نسخه داوا چې املک علیک لسانک جبل قابو کی ساتا، او دویمه نسخه وبکی علی خطویتک چې ته بکا کوا په خپلو خطا. وبکی دا امر دی جڑا کوا. بکا بکا یبکی بکاءن و بکن فہو باکن، جمع بکات او بکیون رازی. بکا جڑا توئی علماء وی اراقت الدموع من اثر الخوف من اللہ تعالی، بیاول د اوخ کو دی چې اوخ کې د سترګو نه راوبهیږي د الله د یری، دې ته بکا وی. یا او للتعبیر عن حزن فی الفؤاد، یا په دې زړه باندې یو غمی نو په دې سترګو باندې د هغې تعبیر پیش کی دا اوښ کې. بیا دا جړه چې دا نو دا په ګڼ قسمونو سره ده. یو جړه چې دا نو دا بکاو خشیت من الله تعالی، د الله د یری جړه کول. یو جڑا چې دا نو بکاون عند سماع القرآن، قرآن اورے او ته اجاڑے. یو جڑا دا بکاو الاعتبار والتدبر والخوف من الوعید، تا عذابون اورے دو پائی کے دے تدبر کو او ته په جڑا شوی. یو دا بکاء التصنع د دروغ جړه، یو دا بکاء الخوف من حوادث الدنیا، د دنیا مصیبتونه دي، مرض دی، تکلیف دی، داغې نه تاو جړل. یو دا جڑا دا موافقت، سکسان لگیاو دا سترگو نے اوخ کے رابے دی جڑلے، تام سترگی راڈا کے شوئی، یہ تب بکا جڑا دا موافقت ہوئی. نو یو دا جڑا دا خوشالے، دیر کرتا دا دیر خوشالے نم دا انسان دا سترگو نے اوخ کے روزی اجاڑی، دا خوشالے نے جڑا خواہ. یو تویلی کیگی بکاء الاجرت، پا اجرت باندې جڑا. بعضی علاقوں کے بعضی خزی ادھے پردو غمونو تزی کیا نا ایلے پیسے ملاوی گی جاڑی او ساندے موی وی کناو دا سی چلو شو وی دنگل آلاو. تے تویلی کی بکاء الاجرت. لازمی خبر کم دا چې دا جړه د الله د یری نه ښه، د الله د رحمت په تما ستا سترګې راډکې شوې، دې ته ویل کېږي بکای محمود. دا ډېره ښه جړه ده. یو بکا د تصنع ده، بناوټي جړه، دا بکای مضموم دا. قرآن کریمم زی پزی د جڑا تذکرہ کړی دا، حدیث کې خوراله چې په خپل خطاګانو باندې جاړه. دارنگی قرآن کریم کی راضی سورہ بنی اسرائیل کی قل آمنوا به او لا تؤمنوا،
اے پیغمبر ته دی ته وایا کہ ایمان راوړی او کہ ایمان نه راوړی هو ان الذين اوتوا العلم یقینا هغه کسان چې هغې له پوهه ورکړې شوې ده من قبله مخکې د دې نه اذا یتلی علیهم چې کله په دې قرآن لوستی شي دا یې څه پوزیشن دا د الله والا خلکو نه ښه چې کله هم دې ته قرآن کریم بیانېږي یخرون للاذقان سجدا دی پریوزی اللہ لا پا دی زنو بانی نو سجدہ کیا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للازقان یبکون دی پا دی اخپلو زنو باندی اللہ لا پا سجدہ پریوزی یبکون او دی جاڑی قرآن اوری کہنا نو اللہ لا پا سجدہ پریوزی او دی جاڑی خواہ دارنگی اللہ تبارک و تعالی فرمائی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سورہ مریم دا اغا خلق دی چی اللہ اور بائی نعمت کرے انبیاء کرام دی دا آدم بابا اولاد دا اغا چانا چی من کشتے کی دا نوح علیہ السلام سر سوار کری ہوا دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا دا یعقوب علیہ السلام نا او دا آغا چانا چی منگو اللہ ہدایت کرے وجتبینا منگو ورکڑو اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا شکل دی باندے دا مہربان باچا آیتنا لستی شی نو دی پریوزی سجدہ کون کی و بکیا و جڑا کیا دی جاڑی دارنگی اللہ تبارک و تعالی دا سزاد دی انہو ہوا ازحک و ابکا اللہ خندولم کئی نو گورے اللہ جڑولم کئی اللہ خوشحالیم راولی نو اللہ خبکانم راولی کل قرآن کریم ذکر کئی فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا دی سر دا آخرت غم نشتا نو دی خاندی لگا زمانہ خندنی دیو کی عیش دیو کی اگر دنیا دا زندگی خو لگا زندگی دا خو ولیبکو کثیرا او بجال دیر زمانہ خواه بیا با طول مرجاڑی نو قرآن کریم کلا دا تصنو دا جڑا تذکرم کیا چه داسی سخلقو درور سر ظلمو کا روری دا پلار نا پا دوکی سر طلب کا او دارنگی پلارے و سر ظلم زیادی مکا بے کوئی تم اغرزاو او چرا روان دی کنا نو جاڑی خوا جڑا کئی دا دروغو جڑا دا سوکو دا یعقوب علیہ السلام زامنو دا یوسف علیہ السلام رونو اخوانی یوسف وجاؤ اباہم عشاء یبکون دی ما خام ٹیم کرال کورتا ہو جڑے کولا دا دروغو جڑاوا نو قرآن کریم دائی تذکرم کرے دا جڑا قرآن کریم کی د بعضی اغا خلقو تذکرم شوی دا لکه د هرقل بارک راضی هرقل اغل چې د نبی علیہ السلام خط راغلیو هغه ډیر قدردانی کړي وا ډیر د مینې اظهار کړي جړې کړي وا یا د نجاشی بارک راضی سیدنا اصحم رضی اللہ عنہ ادا حبش و بادشاہ نصرانی مذہب والو نصرانیو صحابہ کرام دی چه مکہ کے دا مشرکین دا لاسا تنگ شو نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا اجازت ورکو چه تاسو حبشے تلال شے یو وفد حبشے تلاړو چې کله دا وفد حبشے تلاړو د مشرکینو یو جماعت تیار شو اغي ځان سره بریف کیس راواغستو پای کې سو تخفی تحایف مو او سیدراله د نجاشی دربار تا وتوی سیب زمون د خاندان زمون څخه خلق هغه بی دین شوی دی هغه دلته را تختیدلی دی
بریف کیس یې مولا ورکړی دی سی به مونږ ته به هغه لاس په لاس حواله کول پکاري هغه وی ښه دا څوک دي ښکته خلک یې ورپسې ولېږل چې داسې وګوره یو وپد راغلی دی حاضر یې کې چې حاضر یې که غالبا جعفر رضی الله عنه جعفر طیار هغه ملګرو خپل مشر مقرر ک چې ته به خبرې کې هغې ډایرک رادن نشو د نجاشي چې به خلکو کم آداب او احترام سره راټیټېدل به ورته هغې راټیټ نشو دا کسان چې دي مکې والا د نجاشي ته وایي صاحب ودې کته دا دونه بې ادبه او دونه بې تمیزه دي چې وګوره د شاهي آدابو لحاظ یې مونه ساته وی تاسو ولې سر ټیټ نه کو او ته یې صاحبه دا سر چې دی نو دا ډېرو اونو ته کته شوی نو ډېرو بوټو ته کته شوی ډېرو لوټو ته او ډېرو کاڼو ته کته شوی الله مونږ باندې احسان وکړه الله مونږ ته یو پیغمبر راولېږه او مونږ له دا سبق راکړو چې دا سر به بل چاته نه کته کېږي وی سر میرا نا واقفی سجدہ نہیں مگر اس میں عیب یہ ہے کہ یہ ہر جگہ جھکتا نہیں دا سر چې دا ارزه نه کته کېږي ښه بل نجاشي ورته وی زه خپل کار کوي غږ ورته ونه کو چې ورځ یې تېره کا دغه خلک نجاشي ته راغی وی صیبه دا خلک چې دی نو عیسی علیه السلام هم نه مني دا د باطل پرستو کاري ښه بس څوک بدناموه د عیسی علیه السلام نه مني هلکه عیسی علیه السلام چې څوک نه مني هغه مسلمان نه ښه عیسی علیه السلام چې څوک یو پیغمبر هم نه مني مسلمان نشي کېدی نجاشي خو ډېر غوسه شو ښه د عیسی علیه السلام نه مني خو زمونږ پیغمبر و بیا راغوښته ورته وی تاسو د عیسی ابن مریم د عیسی علیه السلام باره کې څه وایې بعضې د سیرت کتابونه ذکر کوي چې د صحابه او امیر او مشر ورته وی صیب مونږ چې راتلو که نه په دغه وخت کې دا سورت مریم نازل شوی دی او د نجاشي په دربار کې قرآن شروع کو کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا د زکریا علیہ السلام واقعه شروع ده زکریا علیہ السلام سره د یحیی علیہ السلام واقعه نو بیا د امرات و عمران خبره شروع کړي بیا د مریم تا چې الله رب العزت عیسی علیہ السلام ور کوي بغیر د پلار نه الله پیدا کوي او بیا د عیسی علیہ السلام د زانګونه چغوي چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم سورۃ مریم دا چې کله صحابي هلته کې وایي که نه او دا سترګې دارې وایي ښه د اوښکو نه نصراني دی چې کله هغه تلاوت ختم کو وی دا نصراني داسې ځمکې ته کته شه او داسې یو خسڼې راواغسته وی دا د چې څه ووي د عیسی ابن مریم باره کې عیسی علیه السلام د دې نه نه سیوا دی او نه کم دی بلکل برابر یې ووي ښه او هغې له بریف کیس ور وویشته وی زه خپل کار کوئ او دې صحابه کرامو ته ویل تاسو به حبشه کې کم خوا چې زه ستاسو دعوت تاسو ته به کلو اجازت دی ښه نو قرآن کریم هغه حال بیانوي چې وګوره هغه نجاشي جړا کړې وه د هغه ملګرو جړا کړې وه واذا سمعوا ما انزل الى الرسول هر کله چې دی واورېده هغه چې نازل شو پیغمبر ته
ترى اعینهم تابلی دې سترګې د دې تفیض من الدم چې اوښ کې بهولې ولې مما عرفوا من الحق چې حق یې وپېژنده چې حق ورته معلوم شو که نه چې قرآن یې واورېده نو ترى اعینهم تا به سترګې لیدې چې تفیض من الدم اوښ کې بهولې دا اوښ کې بهول دا د ایمان نښه ده دارنګي قرآن کریم کې بلم د جړا یو واقعه ذکر شوی چې پای کې د صحابه کرامو جړا ذکر شوی دا یو غزوه ده نبی علیہ السلام ته صحابه کرام راله بعضی کتابونو کې دای نمونم ذکر شوی دي بعض علماء ته بکائینم وای یو پدراغی نو نبی علیہ السلام ته د الله رسوله مونږ جهاد ته ځو خو مونږ سره د جهاد د پاره د تلو سه تنظیم نشته سورلی را سره نشته نو اې دا الله رسوله مونږ ته سورلی راکې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا قرآن واقعه د یاد ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلا زما خو وسن رسی چې تاسو له سور لیدر کما دی واقعیا کې به مونږ ته غني خبرې مخې ته راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندې پیغمبر دی وتوی زما په وس کې سنشتا تاسو ته سور لیدر کول نشتا ژوندې پیغمبر چې کله داغه په اختیار کې داغه په وس کې چاته سورلې ورکول نشتا نو دا کبونه والا بچاته بچی ورکی اگې د پخپل صحیح کی قرآن ته خورا شکنه یاره ته قرآن ته ناراضه کنه نو ځکه صحت په درگاہونو کې غواړي نو د ماشومانو بیماری التا کله یو درته بوزي ماشومان کله بل درته دا وګوره ژوندې پیغمبرو صحابه کرام راغلي دي د سورلې مطالبه کوي نبی رسول الله دامه وسکی نشتا ژوندې پیغمبر چاته سورلې نشي ور کولې نو طالبا یو درگاہ والا څنګه اولاد درکی څنګه بتاله کامیابی درکی څنګه بتا تخاد رز درکی قرآن سرزین بالکل برابرېږي ښا نو چې کله نبی علیہ السلام دی صحابه کرامو لدا ویلا اغي واپس شویا او داسې وجړ جهاد ته روانو پیغمبر علیہ السلام وتوی دا کومګو چې لکه جهاد ته تک دی او راته وي چې تاسو د پارخما سره سورلو تنظیم نشته یا الله شکر چې بچ شوخه دا کنن زمون جذبه شتا او صحابه هم جذبه وا خو فرق څه دی صحابه کرام میں جذبہ تھا دسو صحابه کرام میں جذبہ تھا اپنے بدن قربان کرنے کا مال قربان کرنے کا اور ہم میں جذبہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا اپنے مال بچانے کا جذبہ خوشتا سترګې خود دی خو انداز د کتو جدا جدا دی نو جذبی خوشته دی خو انداز جدا جدا صحابه کرامو کی جذبہ وا د خپل مال او بدن ورکولو او مونږ کې جذبه دا د خپل ځان او د مال د بچ کولو نو قرآن کریم هغه واقعات اشاره کړی دا چې ولا علی الذین او نشته دی ګناه په هغه کسانو اذا ما اتوکا اے پیغمبر علیہ السلام چې کله تا ته دی راله څه دپاره لتحملهم چې ته وله سورلی ورکي صحابه راغلي د پیغمبر نه سورلی غواړي پیغمبر وی ما سورلی اختیار کی نشتا نو څنګه به تعالی سو قسمت ښه کوي او تعالی به بچی درکوي او تعالی به صحت درکوي اے پیغمبر تا ورته وویله لا اجدو ما احملکم زه خو نه مومم هغه چې تاسو له سورلی درکمه په هغې باندې تولو دی واوړېد روان شو واعینهم تفیض من الدمع او سترګو یې د اوښکو دارې والې ګوره خپوخه جړلې جړې کوله حزنن د وجې د غم نه چې دی اونمونته هغه چې دی خرج کی د دې جړه تذکرم قرآن کړی دا
د یعقوب علیہ السلام د جړه تذکرم قرآن کریم کړی دا او یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام په جدای باندې دون جړه کړی وا چې الله فرمایي وبیزت عیناه من الحزن د یعقوب علیہ السلام غسترګي د خفقان نسپینې شوی په جړه باندې سترګي سپینې شوی نو دارنګي قرآن کریم هم د جړاګانو تذکره کړی دا بیا احادیث مبارکه په دې باب کې ډیر زیات دي د جړه تذکره پکې راغلی دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نجات نسخې خودلې نو یو نسخه پکې دا او خودلا چې وبکی علی خطیئتک په خپل خطا باندې جړه کوا تنه غلطی شو په دې جړه ډیر ښه عادت ته بیا د جړه خو ډیر فضایل دي خو جړه که جړه نه درځي نو شکل د جړه جوړوا بیا د جړه سونه فضایل دي که زندگی وای ان شاء الله په آینده جمعه کې الله دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا یا حی یا قیوم برحمتک یا